زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی کہ تاسو پورا پورا په اسلام کې داخل شئ. ادخلوا فی السلم کافه، تاسو پورا پورا په اسلام کې داخل شئ. د دې آیت مقصد دا دی چې انسان په دنیا کې ژوند تیری نو داسې خبره نه ده چې د یو سیز راټینګ کی او بس پاغه پسې دی ور رواني او نور د اسلام کم ارکان دي یا نور د اسلام د معاشري د بهتر زندګۍ د تیرولو کوم خبرې دي هغه د شاته گزاري. یعنی مقصد دا چې یو کس ته هغه وایي چې زه ډیر صدقو والایم او صدقې ورکوم او بس زه نیک سړی یم، نو دا د د لپاره څه د کمال خبره نه ده چې د دې صدقې سره د مونځ نه کوي، د دې صدقې سره د په معاشره کې ښه ژوند نه تیری، د دې صدقې سره د مور او پلار خدمت نه کوي، د ښځې او د بچو چې کوم حقوق دي هغه نه پوره کوي، د معاشري چې به د باندې کوم حقوق دي هغه نه پوره کوي، نور عباداتو ته توجه نه ورکوي، نو د دغې صدقې دې سړي ته د سرې نه څه فایده نشته. لہذا قرآن مجید کے اللہ جل جلالہ ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تاسو کو داخلی گئی په اسلام کې نو داسې داخل شي چې د اسلام کم سیزونه دي په هغې ټولو باندې چې څومره ستاسو طاقت ته عمل پې وکړئ. که تاله د حج موقع راځي او ستا سره روپۍ شته نو ته حج وکړه، که تعالی د زکات موقع راځي او پتا باندې زکات واجب دی نو ته زکات ادا کا، که تعالی د خیر ښېګړې د کار د لاسو او د خپو د خدمت موقع راځي نو الله جل جلاله د دغه موقع نه فایده واخله، دا ادا کا. که تا ته د تهجد او د نوافلو د فرض نه علاوه وخت میلاویږي نو دغه وکړه، اله به ته پوره پوره په اسلام کې داخل. زمونږ نن معاشره کې چې کوم دی نو خرابي دا ده چې یو کس ته هغه یو طرف ته لاړه، مثلا یو کس ته هغه جماعت ته راغی دی منځونه کوي نفلونه کوي، نو دی وایي بس زما دپاره دین کافي دی، زه به منځونه کومه، زه به دا نوافل کومه، ها که چا بیمار پورسي نو زه به بیمار پورسۍ له نه ورځم، که چېرې د چا که خادي نو زه به خادۍ له نه ورځم، که په چا باندې مصیبت او سخت راشي نو زه به ورسره لاس و خپو خدمت نه کومه. دې ته ګوره دین نه وایي، دین د پورا زندگی تیرولو د اصول نوم دی. په معاشره کې به څنګه ژوند تیری، څنګه به بل خوشحاله، څنګه به په خپله په آرام او سکون سره زندگی تیری، دین د دې څیز نوم دی. د دغې څیزونو نه یو څیز الله جل جلاله موږ ته ښودلی دی چې هغې ته تحمل مزاجي وایي، چې په معاشره کې ژوند تیری نو هره یوه خبره به په ذهن باندې بوج نه ګڼې، د ځانه به قار قر او غصه وباسي، ځان به صابره جوړ کړي، د صبر لمن به مضبوطه نیسي، هله به چې کوم دی نو ته په معاشره کې وخت تېرولی شي. که چېرې تا طبیعت داسې جوړ کړه چې معمولي غونته کې خبره په تا باندې غور لګي او پښتانه وایي د کسکرو بانګیټی دې د ځانه جوړ کړی چې معمولي غونته کې خبره او ته وایې چې زما دماغ په هوا کېږي. ګوره یاد ساته دا د پیغمبر طریقه نه ده، دا د رسول الله طریقه نه ده، دا د اکابرو او مشایخو زموږ د مشرانو طریقې ګوره نه دي. صحابه کرامو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله څومره د تحمل مزاجۍ نه کار اخیستی دی. قرآن کې الله جل جلاله حضور صلی الله علیه وسلم دا دومره تبلیغ کړی دی، څومره سختې تیرې کړې دي، د هغې ټولو نه چول ورته الله جل جلاله په یو آیت کې ذکر کوي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. چې پیغمبره ګوره یاد ساته تا چې دا دومره اسلام خور کو او دا دین دی هر چرته ورساو، دومره صحابه کرام تا تیار کړه، تا ته پته شته دی دا د څه د وجې نه تا تیار کړه. الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم، زما رحمت در سره او د هغې رحمت د وجې نه ته ما نرم کړی، ستا په خوی کې ما نرم مزاجي پیدا کړه، خوی مې دله نرم درکړه، صابره مې جوړ کړه.
کچری تا صبر نه کولې ستا مزاج نرم نه وي او ته شدید اللسان وي ستا ژبه مضبوطه او سخته خوځېدې تا نرمه ژبه نه استعمالولې لنفضوا من حولک نو دا غیر چاپیره چې اوس څومره خلک مؤمنان د ځانه یې نو دا ټول مؤمنان بستانه اتر بیتر شوي وي دا بستانه تختیدلې وي ته یک یوازې پاتې شوی وي خو مال لا مزاج نرم درک ذکر ته الله جل جلاله دا دومره خلق کینو قرآن مجید کې الله جل جلاله بار بار د دغه صبر او د تحمل د دې چې کوم دینو انسان ته زور ور کوي واصبر پیغمبر ته الله جل جلاله ایک څومره سخت راځي صبر کوا بردباری نه کار اخلا وزن باندې خبره بوج مگر زوا کسو کنزلی کوي ردی بدی وای اې دې شي غاڼه چې اډو ماته ویلی نه مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني دا عرب یو شاعر دی هغه وای زه په یو کمینه شخص باندې تیر شوم مررت على اللئيم يسبني په یو کمینه او په یو بیکار سړی باندې تیر شوم هغه ما ته کنځلې وکړه پردي بدی راته وی مور او خور او لور لا یاد کړه خاندان نه لا یاد فمضيت ثم قلت لا يعنيني زه په خپل ترتیب سره بس تلاړم ما بزړه کې دا وګڼول چیرې قلت لا يعنيني دا سړی اډو ماته کنځلې کوي نه دا بل چاته لګي چې کله دا مزاج مونږ جوړ کو چیرې دا پلان کې سړی هدي بدی وای ما ته غوسه کیږي او ما په خبرې کوي چلو د سره نه ما قصد نه کړی د سره نه ما اراده نشته دی کوي خپل کار دی اله به موږ په دنیا کې ژوند تیرولې شو او کچري په اړیو ټکی پسې موږ ورپسې شو پلان کې راته دا وي او زه پسې ودرېدم موته هغه پښتانه یو مثال وای متل کوي کنه وای د کنزلی کون کی د ردو بدو وین کی مثال د سپی دی دی بخاپی او ته په لار باندې د تیرودون کی مثال دیستا کچری دی غاپی او ته اریو ته ور مخامخ کیږي اریو پسې کانه ورولي اریو د ځان شړی چې تکلا په لاسو منټو کې خپل حد ترسي او په لار کې دومره ودرې دي نو بیا په لاسو منټو کې نه په کال کې هم اقزه ته ونه رسي بزان باندې بغوګونه راواچي په داسې معاملاتو کې اله بخپل میدان ته ورسي اله بخپل مقصد چې کوم دینو حاصل د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الصبر کنزی صبر تحمل مزاجی بردباری دا زما وای خزانه ده خزانه د سړی سپرتای چې کله پیسو ته ضرورت کیږي نو بیا تیر اخلي دقه سی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي صبر زما خزانه ده کله چې ما ته سخت معاملات راځي د چا د طرف نه سخت راځي نو دا خزانه زما سره د دې صبر نظر اخلم اقا وخت کې اپلای کوم بزان باندې خو بهترین وخت دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور دی هغه وخت کې فقر او فاقه وي خلک غریبانو تر دې یاده پورې چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به هم سنو حضور صلی الله علیه وسلم باندې هم فقر راغلی نو یو ورځ د حضور صلی الله علیه وسلم په کور کې د سره نصر راشن نو څه سودا نه یو يهودي هغه ډیر مالدار او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه غنم ځان د پاره واغسته څه وربشي واغستې چیرته مال راکاو بیا زما سره وشو جو دربه کله چې وربشي واغستې نو څه وخت پکې تیر شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دغه مال رانغه چې ورکړی وي ورل څه بندوبست بيدانه شو یو ورځ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې روانو او دغه يهودي راونی او خپل کور ته بوت کیناوی مخې ته وی تا زمانه دا وربشي اغستی دي او ته دا وربشي راکې او کنه راکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره زما سره اوس په الحال سشته دی نه چې کله رالی اول به کوم دی نو زستا دا قرض ادا کوم هغه ورته وینا ترسو پوری چې دا وربشي راکړی نه پریدم دینه په دې ځای کې به د قصې خیر
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اقا کمره کې ناس وو د قید کړو صحابه کرامو ډیر وخت رسول الله ونه لید تر دې هنده پورې چې سو منځونه حضور صلی الله علیه وسلم د يهودي پاکور کې ادا کړ جمعه تلانه صحابه کرامو ته پته ولګید چې پلان کې يهودي رسول الله غیر کړي دي په کور کې بند کړي دي قید کړي دي په خپل قرض صحابه کرام پسې لاړ او په دې خبره ورته زور نه ورکړه دا يهودي راونیو چې ګور تا زمون سردار نیولې دي تا به مونږ ته ویلې وې مونږ به دا قرض ادا کړی وې تا ولې دله تکلیف ورکړی دی د کوم وخت نه تا په یو کمره کې دی بند کړی دی ایثار کړی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې زما ملګری صحابه کرام راغلي دي او دی يهودي ته دې خبرې کړې دي سختی او دمکیانې ولې ورکړي حضور سلام فورا هغه ته حکم وکړي نه د دې يهودي په ما باندې قرض دی دا کار کوران دی نو زما د مجبورۍ د وجې نه وران دی لہذا دی يهودي ته وګوره اس ام نه وای کده ما هر څومره وخت دلته ایثار کی نو زه د قرضدار یم دته حق حاصل دی کله چې دی يهودي دا خبره واورېدې نو په ځل کې د زړه دنه وخوړه چې ګوره ما د صحابه کرامو او بلکې د دنیا او د آخرت چې کم سردار دی هغه ته دومره تکلیف ورکړ اینن که په دې جمعات کې وسړی یو قرضدار ته دقل ته دا گیټ راونی شي وای چې تلې نه نشي کنه زما قرض راکړه نو که هغه قرضدار په چا باندې چې قرض دی ار څومره غریبي نو هغه په جذباتو کې راضي او کنه برازي چیرې ماته خبره وکړه چې په جمعات کې راته وی چې قرض لاله راکړه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو منځونه هم التا ادا کړه دومره د صبر او د تحمل نه کار واغسته چې دقه يهودي په دقه مجلس کې د حضور مبارک مخه تکینی خپل کونډه ماتي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای ماته کلمه وای ایمان راوړ ایمان راوړ او یوازې ایمان را نه وړ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای په دقه مجلس کې سید الله رسوله زمان نیم مال اغستا د پاره وقف ته چې ته پسکه عقب و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحمل صبر په هر وخت کې زمونږه معاملې دا ده چې کچری یو غریب سړی رنو پاغه باندې خو زما دماغ شاټ کیږي که سما ته وای نو زما دماغ مکمل شاټ شي دې ستاسو هم معاملې را ټول یادوم خو کچری یو مالدار سړی دی مخور سړی دی شدت والا سړی دی او د زور والا قوت والا سړی دی نو اې دې ما ته کنځلي ام وکي خو زه به د خلینو چول نه راو باسم نو یاد ساته دا زما طبیعت نه ده چې په ما کې غصه پرته ده غصه به الستا غصه وي چې ډي سي او اي سي او ساو ستا ته ویلي وي او ته په هغه وخت کې اوچت شوی وي او را لګېدلی خو که د ډي سي مخې ته او هغه د ارسه وستای هغه نن شپږ وسه پیړۍ هم تیرې کی نو ته په دې کرسۍ کې داسې ناستې ته وایې چې چېرته روح نه چا اخیستی دی پورته هم نشې کتی وجه څه ده قوت درته د دغې سړي معلوم دی زور او دبدبه او د ده مټورزتیا درته معلومه ده خو که چېرې یو غریب سړی دی هغه تا ته معمولي غونته کې دا ووایي چې دا لاره پرېږده نو ته پې سترګې راوباسې که دا ګاډۍ والا دی او په روډ باندې روان دی او ستا سره ګاډی دی او غټ ګاډی دی او دی لږ نه دی خوا کېږي نو ته به دته څو کنځلې هم وکړي رنونه به پې هم ووایې او دی به سپک او ستورې به ورته هم وغږې نو د افسوس خبره دا ده چې دا غوسه چې دننه په مونږ کې پرته ده دا په قوت والا سړي باندې نه رابارېږي نه راوچتېږي ولیکن که غریب دی نو په ده باندې راوچتېږي د افسوس مقام دقه دی لہذا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې صبر دا زما خزانه ده دا خزانه چې کم ځای کې ستا په کاریږي دا راخله چا چې د صبر نه کار اخیستی دی زمونږ ذهن کې دا خبره پرته ده چې چا صبر وکړو جده چرته خپل بدل وانغست چا صبر وکړو د خپل بدل وانغست یاد ساته دا صبر چې کم دی نو دا بدل اغستل دي
چاته خبره نه کول د هغې په بدله کې صبر کول دا د دقې خبرې جواب دی ته داسې پاتې نه شوې چې تا دې پلان کې جواب ورنه کړ تا ته چا کنځل وکړو او خره دې به دې اوس پورې ستغې درته ووي او ته په دقه وخت کې څه ووې په ذهن کې دا ووې چې الله ماله صبر راکړي او دا معامله ما الله تا ته پرېښوده نو هسې ته ماته ووایه چې ته جواب ورکړې هغه به مضبوطي که الله یې جواب ورکړي هغه به مضبوطي ستاسو نه تپوس کوم اواز هم نه راځي ما په دې خبرو چې الله یې جواب ورکړي هغه به مضبوطي که نه لہذا تا دا معامله الله ته پرېښوده او چې څوک خپله معامله الله ته پرېږدي نو الله جل جلاله وایي چې څوک زما دوست جوړ شي خپل معاملات ما ته پرېږدي نو د هغې مقابل چې کوم سړی دی نو فقط آذنته بالحرب زه هغه سړي ته د جنګ چیلنج ورکوم زه ورته څه ورکوم د جنګ چیلنج ورته ورکوم اوس داسې کوم یو مور راوړی دی چې د الله تعالی سره جنګ وکړي الله تعالی څوک جنګ کولی شي چې الله څوک راونیسي ان اخذه علیم شدید د الله جل جلاله پکړ د الله جل جلاله رانیول دا ډیر لیټي خو ټیټي ګور ډیر لیټي خو ټیټي چې څوک راونیو دا سړی ته بیا چول نشي کولی دومره خلک مونږ لیدلی دي قسم دی چې په یو زمانه کې به هغوی ډېرې غټې غټې قصې کولې خو بیا په پټپاتونو لیدلی شوي دي او الله جل جلاله داسې ختم کړلی چې نسلونه چې کوم دی نو څوک نه یادوي دا د څه د وجې نه دوی ځان ته اوچت خلک ویلی او د صبر لمنې نه ونیول په خپل غرور او تکبر باندې دومره لاپې دي وهلې چې الله جل جلاله هغې راونیول او سخت راونیول ګرفت سخت دی د الله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څوک لوی سړی کېدی شي هسې اندازه ولګوئ زه یو څو واقعات تاسو ته ذکر کوم د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د زینب نومې دی سیده زینب رضی الله تعالی عنها دا چې کله مسلمانانو باندې سخته شوه نو مسلمانانو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کاوه صحابه کرام روان دي چا هجرت کړی دی څوک په لاره دي څوک تیاری کوي دې زینب خپل خاوند ته ووایي په دغه وخت کې ابوالعاص د دې زینب رضی الله تعالی عنها خاوند دی او ایمان یې لا نه دی راوړی خپل خاوند ته یې ووایي چې که چېرې ماله اجازت راکړې او زه هجرت وکړم د خپل پلار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نو ښه به نه ابوالعاص ورته وی بالکل زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته مدینې منورې ته ځې د خپل پلار سره ولاړه شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اول هجرت کړی دا سیده زینب د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده د زړه ټوکړی ده د دې خاوند خپل ورور کنانه نومې دی هغه د دې سره که ویلان شه دا بوزه مدینې منورې ته بیا ته واپس راځه دا چې لارې ته ورسېد نو ابو سفیان ته پته ولګېد چې داسې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو سفیان تر هغه وخته پورې ایمان لا نه دی راوړی چې یاره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده او هغه چې کوم دی نو مدینې ته هجرت کوي خامخا موږ له څه ترتیب پکار دی چې دا راونیسو په دغه زمانه کې یو سړی و بدماش سړی و او د هغه کار به دا و چې چا به ورته ورانی خو نو هغه به یې په روپو باندې کاو څنګه چې عامه معاشره کې موجود دي په هر وخت کې موجود دي حبار ابن الاسود نومې دی دقه حبار ابن الاسود ولمساو ابو سفیان او وی چې لاړ شه ته او ته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې په کومه اوخه باندې سوره ده د هغې اوښې نه یې راغوزاره که او راغوزارولو ترتیب به د دی چې دا اوښې خپې کټ کړه دی پسې لاړه او د اوښې خپې کټ کړې او حضرت سیده زینب رضی الله تعالی عنها د اوښې نه راغوزاره شوه چې راغوزاره شوه نو د هغې په خېټه باندې په دغه وخت کې بچی و چې څنګه راغوزاره شوه نو دې ته پته ولګېده چې زما بچی چې کوم دی نو هغه ضایع شو دی په لاسو کې ونیوله او واپس یې مکې مکرمې ته راوست بیا ابو سفیان حکم وکړه چې چلو دا پټه پټه بوزه یو موږ ورلاسې هم کار کړی دی دا که اوس ځي نو ځي دی بوتلله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او څنګه یې بوتله وی چې که ځې نو ګورې لاړه شه خو پیدل به ځې څه سوارۍ ته به نه خېږي
په هغه وخت کې به چې چا سفر کاو نو د مکې نه واخله تر مدینې پورې به د 15 ورځو سفر 15 ورځې دې پیدل مزل وکړ چې کله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ورسېدله نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت ولید ډېر سخت پریشان او ارشاد یې وفرمایا چې د دین د پاره زما په لوریانو کې چې چا سخته تیره کړې ده نو هغه سیده زینب رضی الله تعالی عنها ډېر پریشان شو څه وخت تیرېده تر دې حده پورې چې د دقې گزارېدو د وجې نه حضرت سیده زینب رضی الله تعالی عنها شهیده شو اوس اندازه ولګوئ چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر او تحمل څومره لوړ مقام لري څومره صبر یې کړی دی دقه حبار ابن الاسود چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله او راغی واپس نو دقه حبار ابن الاسود ورله راغی سخت پریشانه دی په زړه کې دا خبره ده چې هسې نه حضور نبی کریم نه انتقام وانخلي لور مې وله وجلې لور خو چې څنګه مخامخ شو حضور نبی کریم ته کېناسته نو څه وایي د الله رسوله عفو غواړم معافي غواړم معاف مې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ځه د الله د رضا دپاره مې معاف کړی اوس تاسو اندازه ولګوئ مونږ ته څوک معمولي غونته کې ردې بدې وایي مونږ وایو په قرآنونو یې نه معاف کومه که دا بدل مې ترې اخیستی نه وي نو زه به داسې یم داسې وایو که نه وایو دا د مسلمانۍ شان نه دی پیغمبر مونږ ته عفو ښودلې ده مونږ ته د بل سره ډېر په نرمۍ سره راتګ ښودلی دی پیغمبر مونږ ته په معاشره کې یو بهترینې طریقې سره ژوند ښودلی دی ای په ځان دې عذاب نازل کړی دی په خپله د ده سره مې ورانه ده د ده سره مې ورانه ده د ده سره مې ورانه ده دی نه منم دی د دې وجې نه منم دی د هغه وجې نه منم اخیر منې څوک اخیر به د خدای بنده ستا نه اوچت یي څوک نه د پیغمبر نه بل اوچت څوک کیدی شي خو په دغه معامله کې حضور دا ونه وي چېرې پلان کې به ووایي چې ګوره لورې وله وجل وو دغسې یې ماف کړه بدله یې ترې وانغسته د پیغمبر نه بل غیرتي څوک کیدی شي که پیغمبر انتقام اخسته نو چا روکولی شو نه شو چا بندولی خو لیکن احکامات دا دي طریقه دا ده که یو سړی درته ضرر در ورسوي نو ته یې معاف که هغه سړی به په خپله وشرمېږي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله اندازه ولګوئ د هغه صبر ته د هغه تحمل مزاجۍ ته یو ورځ په مسجد کې داسې ناست دی یو سړی پسې د مین نه پاڅېد د هغه ځای نه وی امامه ابو حنیفه نعمان نوم یې خپل نعمانه ما له یو څو خبرو جواب رانه کړي جی وایه څه خبرې وی چې اوس لاړې کور ته نو مور ته به وی چې بلکې ته د خپلې مور دا نکاح زما سره وی نه کې دا مور دې ما ته نه په نکاح کې چاته یې وي امام ابو حنیفه ته په ډک جومات کې وي هغه ورته وی ښه بل څه سوال دی وی بل سوال مې دا دی چې ته کافر یې ته صحیح کافر یې وی ښه وی هل چې اولنی سوال دی نو چې زما مور دې تا ته په نکاح شي نو زما مور ښه عاقله ده بالغه ده هوښیاره ده اوس چې زه کور ته لاړم نو د هغې نه به تپوس وکړم چې د پلانکي سړي سره ته نکاح کې او که نه کې او ته چې وې ته کافر یې نو د اوسه پورې ستا په ما باندې دا ګمانو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه ګورې اوس ستا په نیز باندې زه مخکې کافر وم زه چلو اوس مسلمان شوم کلمه مې وویل د مجلس نه بار ته ووته روان دی دا سړی پسې هم ور روان دی دی ورته ردې بدې وایي تر دې حده پورې چې د کور ګیټ ته ورسېد نو امام پسې راوګرځېده وی که په زړه دې د کنځلو نور څه ارمان پاتې نو هم زړه تش دا سړی ورته وایي نه نور پاتې نه شو چې څنګه امام ته مخ واړوه او کور طرف ته ور روان شو دې سړي یو چغه وواله او په هغه ځای باندې راولوېده خلق پسې راتاو شو امام پسې راتاو شو خلکو ته یې وی ګورئ مه قتله صبري دا سړی زما صبر وجلی دی وی ګورئ چې وی کته نو مړ کړو دا سړی زما صبر وجلی دی داسې خلک د صبر تاسو ته مخکې ما ووي که یو سړی زور کوي
که یو سړی ځان اوچت حسابوي دی تا ته مټه ښیي او دی تا ته خپل قوت او شدت ښیي نو یاد ساته دې سړي ته الله وښایه په خپله مقابله کې دې سړي ته الله وښایه چې دی دې د الله نه بیا څوک خلاص کړي د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم اندازه ولګوئ د یو بلې واقع نه صفوان یو سړی دی صفوان ابن امیه د به په هغه زمانه کې د اسلحې کاروبار کا تورې به یې جوړولې چړې به یې جوړولې وسله به یې جوړوله عمر ابن وهب ته یو چاړه ورکړه وې دا ما په زهرو کې ککړه کړې ده لاړ شه مدینې منورې ته او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای تا ته میلاو شي د وجود په هغه ځای کې دا چاړه ورخه که ستا د ژوند ستا د بچو چې څومره خرچه ده ټول عمر به زه ادا کړم دغه عمر ابن وهب ولېږه چې کله مدینه منورې ته دی نږدې شو نو د یو صحابي په شک پیدا شو شک یې پیدا شو دی ګیپ راونیو چېرته یاره ما خو داسې اراده وه چا رالیږلی صفوان ابن امیه رالیږلی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته یې پیش حضور صلی الله علیه وسلم خپلې مخې ته کېناوست کله راغلی وي ستاسو په قتل پسې راغلی وي څه دې راوړي دي دا چاړه مې د زهرو ککړه راوړې ده چې څنګه په یو ازو کې ستاسو نه نوځي دا نو ګورې الډي هغه سړی بیا ژوندی نشي پاتې کېدی په وجود کې به زهر لاړ شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوس دې څه اراده ده وی د الله رسوله ما معاف کا او آینده به داسې غلطي چېرته نه کېږي حضور صلی الله علیه وسلم وایي زه معاف کړی دا قضیه نه راواپس کو اے د الله رسوله کلمه راته ووایه چې ایمان راوړم تلی په قتل پسې واپس چې راته نو د ایمان سرشار شو مؤمن جوړ شوی واپس راغی کله چې مکه مکرمه فتح شوله نو صفوان ابن امیه ته پته ولګېده د اسلحې د ډیلر ته چې چا دا کس لیږلی وی چې اوس خو زما خیر نشته دی ما چې څوک لیږلی و هغه خو ایمان راوړی دی اوس چې رسول الله راغی نو ما به وجنې پرېږدي مینه چې مخامخ شو کله نو دی وتښتېد او یمن طرف ته وتښتېده دغه ملګری عمر ابن وهب دی ډېر سخت پسې پریشان او دوست دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی د الله رسوله د دې صفوان ابن امیه دپاره ماله چې کوم دی نو زه معافي غواړم هغه معاف حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ما معاف کړی دی وی څه شو وی جي ستاسو د یارې د وجې نه تښتېدلی دی وی لاړ چې پسې ورایوله ده ورته ووی د الله رسوله هغه ډېر زیات یېرېدلی دی هغه داسې نه راځي ته ماله څه نښه راکړه چې هغه نښه ورته زه وښیم چې هغه پوه شي او مطمئن شي او زما سره را روان شي او ستا دربار ته راشي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پټکی مبارک چې کوم دی نو وویسته او هغه ته یې ورکوې دا واخله دا زما نښه ده ووایه ورته چې حضور معاف کړی او راشه هغه لاړه و پټکی ورسره دی هغه ته اشاره وکړه چې راشه او حضور معاف کړی وی ستاسو څه ثبوت دی پټکی ورته وښوده وی دا زما څه ثبوت دی پټکی چې څنګه وښوده هغه را روان شو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی سخت کافر دی سخت کافر دی او سخت دشمن دی د حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مخې ته پیش شو نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی ایمان نه راوړې او که نه راوړې وی نه ایمان نه راوړم ایمان نه راوړم حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی نه زه چلو ایمان مه راوړه خپله مرضي وکړه خو 4 میاشتې ګورې ستاسو ټیم دی دی واپس شو چې څنګه ووته نو ورځ 2 تیر شوي نو چې واپس راغی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی سخت دشمن دی او اثر په دومره وشو چې حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه د الله رسوله کلمه راته ووایه ایمان نه وړم کلمه یې ورته ووایه او ایمان یې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی ده څومره عفو او درګذر د احد په موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان شو په دغه وخت کې هم حضور صلی الله علیه وسلم د خپل قوم دپاره خیرې نه کولې صحیح وي الله جل جلاله زما دې قوم ته هدایت وکړه دا پوهېږي نه ځکه یې زما سره دا کار وکړه که دوی پوهېدی نو زما سره دا کار نه کول د طایف په سفر کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چېرته میلمه لاړ شي نو خلک یې کښېنوي د اوبو ځای ورته وښیي شربت اوبه پرې وڅکي ډوډۍ پرې وخوري د حضور صلی الله علیه وسلم ډوډۍ او شربت دا و چې کوم ځای کې به ستړی کېده او کېناسته به نو خلکو به کمرې را ایشتې او ایشته به د دې دپاره چې هسې نه دمه وکړي پڼې لمدې شوې په وینو باندې تر دې حده پورې چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي واپسۍ کې چې کله راغی پڼې د وینو نه دومره ډکې وې دومره پسې وینه کلکه شوه چې په زور مې پڼې جدا کړې
عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته ورسته پوس کوي د الله رسوله په کوم وخت کې درته ډیر زیات تکلیف ملاو شوی دی چې کله طائف ته لاړم او واپس راتلم او د نوجوانانو زیشته په دغه وخت کې راته ډیر تکلیف ملاو شو وی عائشه 9 کاله تیر شو 9 کاله خو اوس مې هغه تکلیف نه هېرېږي اوس مې هغه تکلیف خوري خو د هغې باوجود حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته په واقعاتو کې داسې نشته دی چې د حضور مبارک مخې ته یو سړی راغلی دی او هغه دا ویل چې دا د طوایف دی د ده زوی زما څه داسې چل کړی دی زما د ده پلار زما څه داسې چل کړی دی د ده رشته دار زما څه داسې چل کړی دی لهذا دی دې پانسي کړی شي دی دې ووهلی شي اکرمه د ابو جهل زوی دی څومره لوی ظالم و د حضور صلی الله علیه وسلم څومره لوی دشمن و ابو جهل خو لیکن چې کله فتح مکه وشوله نو د ابو جهل د دغې زوی اکرمه کور والا ایمان راوړ اکرمه ډېر سخت یېرېده چې هسې نه زما د پلار د وجې نه ما ته سزا میلاو نشي چې پلار دې دومره ظالم سړی دی اکرمه وتښتېد لاړ ووته او په کښتۍ کې سور شو دې خوا یې ښځې ایمان راوړ حضور ته تپوس وکړو خاوند دې څه شو وی هغه د الله رسوله د دقې وجې نه تښتېدلی دی هسې نه سزا ورته میلاو شي وی لاړه شه پسې یو زما خوالی راول دا پسې لاړه او کښتۍ ته وختله د هغې کښتۍ نه ورته اوازونه شروع کړل چې راشه ما ستا دپاره د رسول الله نه معافي غوښتې ده زه دې د رسول الله مخې ته پیش کوم چې کله یې دی راوسته نو دی لرې را روان دی داسې لرې را روان دی صحابه کرام په جوز او جشبه کې دي داسې چې اوس ابو جهل ډیر ظلم کړی دی پر رسول الله په مسلمانانو ډیر ظلم کړی دی نن به د اکرمه نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زور وباسي هغه چې کوم دی نو د کوم ظالمانه انداز د اختیار کړی او د هغې جزا او سزا به درته میلاویږي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مجلس کې بې تکلف داسې آزاد ماحول کې ناست دی تر دې حده پورې چې پټکی هم ورته لاندې پروت دی چې څنګه اکرمه ولیده او د کور والا د لاس نه نیولی دی را روان کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ځای نه پاڅېده صحابه کرام هم ورمنډې کړلې چې چېرته دی رانیسي چې څنګه رانږدې شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ د وجې نه پټکی هم وایي په سر نه که دقسې اتې پاتې شو ورمنډې کړې راونیو په خپله غیږه کې او ښکلې که او مرحبا دې وي په هغه لوړ مسافر باندې مرحبا دې وي په هغه لوی مسافر باندې په هغه ټیم کې چې کوم دی نو هغه کلمه وویل او ایمان یې راغی دا و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر او تحمل نن ما ته که څوک خبره وکړي نو زه ځان ته غیرتي اله ویم چې د هغه نه 3 او 4 نورې کنځلې زه هغه ته وکړم په تا کې ولې د صبر ماده نشته ته د پیغمبر نه غټ سړی ته د اکابرو او مشایخو نه غټ سړی ته د الله نه غټ سړی د الله نه لوی هستی الله څومره لوی ذات دی الله ته خلک کنځلې کوي نعوذ بالله کنه کوي الله ته ردې بدې وایي او کنه الله جل جلاله د اوسه پورې یو کافر په دې باندې ووجه په دې باندې هغه کافر ذلیل او رسوا کړه چې ته ولې ما نه منې دا ټول کافران ژوندي ګرځي نه دا الله ته کنځل نه دي چې الله چې الملائکة بنات الله فرشتي د الله جل جلاله چې کوم دي نو لوریان دي عزير ابن الله عزير علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا الله ته کنځلې نه دي دا ټول عیسایان داسې ګرځي نه دا ټول یهودیان دغسې ګرځي نه ته څوک یو زه څوک یم چې ما ته به څوک غټه خبره وکړي او زه ویم چې که ما ورته شپږ نه کړي نو زما زړه ارام نه راځي زما زړه په سکون کې کېږي نه پیغمبر خو موږ ته دا تعلیم راښودلی دی چې په شفقت اوسېږه فآرام اوسېږه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك پیغمبر دا دین چې دی خور کنو د دې دین د خورولو ګوره یو لوی وجه دا ده چې تا ته ما نرمه خوله درکړې ده تا ته تحمل مزاجي ما درکړې ده که چېرې ته سخت مزاجه وې بدخویه وې سخت خویه وې او سخت زبانه وې نو لانفضوا من حولك دا خلق به تتر بتر شوي وې یو به در باندې ایمان نه وی راوړی او څوک به مؤمن په دنیا کې نه وي د پیغمبر تعلیمات اپناوال پکار دي د پیغمبر تعلیم دغه دی یو سړی امام ابو حنیفه ته ردې بدې وي چې ردې بدې ورته ووینو لاړې پې هم په مخ بله ورته کړي
امام حنیفه دنه جذباتي شو ولیکن د خلکو په مخ کې هغه سړي ته سوي معاف کړی مې او تر هغه وخته پورې به دوا غواړم او ستا دپاره به جنګېږم تر څو پورې مې چې د ځان سره جنت ته نه داخل دا خبرې دي دین دا شی دی دین دا شی نه دی چې بچا پسې مټه راوباسه دین دا شی نه دی چې بچا باندې خوله راوسپړه نو اسی سم خیال لې زما په دې خبرو باندې به عمل کوئ او کنه عزم او اراده به کوئ کنه د نن نه بعد عزم او اراده وکړئ چې ان شاء الله د خولې نه وچا تر دې باندې نه وباسم د چا اراده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين